خو بیا هم په دې معاشره کې داسې خلک شته چې هغې دپاره اوسه پورې د ختم نبوت دا لفظ ناشنا او عجیبه دی، او اکثر مونږ نه پوښتنه کوي وایي د ختم نبوت څه مطلب دی، او د ختم نبوت په نوم باندې دا ځای په ځای اجتماعات او غونډې څه دپاره کېږي، د ختم نبوت په نوم باندې دا احتجاجونه او مظاهرې څه دپاره کېږي، دا ځای په ځای د ختم نبوت اشتهارات او فلیکسونه څه مقصد دپاره لګېدلي دي. ډېر مسلمانان اوس هم داسې شته چې هغې دپاره د ختم نبوت دا لفظ دا ناشنا او عجیبه دی او هغې د دې نه نه دي خبر. ختم نبوت دا د اسلام اهمه ضروری بنیادی او اساسی عقیده ده، او د دې عقیدې نه ناواقفتیا او ناخبرتیا دا عذر نه دی بلکې دا ناقابل معافی جرم دی. علماء کرام تشریف فرما دی، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ہاشم حقانی صاحب دامت برکاتهم، او زمونږ د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت MC2 ناظم عمومی حضرت مولانا قاری تسلیم الله صاحب دامت برکاتهم، او نور ګڼ شمېر علما تشریف فرما دي. د دې علماو نه پوښتنه وکړئ، زمونږ د دین او د مذهب کتابونو لیکلي دي، زمونږ علماو فقها فرمایي من لم يعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم، چاته چې دا پته نی چې زمونږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله پاک آخری پیغمبر دی، دا سړی مسلمان نشي کېدی. د ختم نبوت د عقیدې نه ناواقفتیا او ناخبرتیا دا عذر نه دی بلکې دا ناقابل معافی جرم دی. ختم نبوت څه ته وایي؟ الله پاک دنیا کې د انسانانو د لارښودنې دپاره د پیغمبرانو مبارکه سلسله شروع کړې ده. د دغه مبارکه سلسله اولنی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی، او د دغه مبارکه سلسله آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. د پیغمبرانو مبارکه سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې ده، او د پیغمبرانو مبارکه سلسله زمون په محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوې ده. اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، اولنی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. زمون د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت او د پیغمبرۍ نه پس به تر قیامت پوری دنیا ته بل نوی پیغمبر ناراضی. زمونږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت او د پیغمبرۍ نه پس به تر قیامت پوری دنیا کې بل چاته پیغمبري نه ملاویږي. دې ته ختم نبوت وایي. دعوی بډیر خلک کوي. ما حدیث مبارک تاسو په وړاندې تلاوت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سور لسنیم سوا کال مخکې په خپل مبارکه پاک او رښتونی ژبه باندې مونږ او تاسو ته پیشنګویي فرمایلې ده چې ما نفس په امت کې 10 غټ دروغجن پیدا کیږي، او هر یو بدا دعوه کوي چې زه د الله پیغمبرم، او ای زما امته خطا نشه، دوکه نشه، بیلار نشه، زه د الله پاک آخری پیغمبرم، ما نفس بل پیغمبر نشتا. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د پیغمبرۍ دعوه کوي دا کس کافر دی، مرتد دی، زندیق دی، کذاب دی، دجال دی، د کائنات بدترین کافر او واجب القتل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس چې څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي دا کس کافر دی، مرتد دی، زندیق دی، کذاب دی، دجال دی، د کائنات بدترین کافر او واجب القتل دی. یریږي خو نه کنه اسنه چې ځان لمه پریک دی. دا ما چې شوې کنه د سره تاسو وړاندې روستو ځان نورم سټکی یو ځای کولې شیخا، او دا اعلان په هر ځای کې کولې شي، بالکل آزادی. او دا خبره چې مونږ کو کنه
دا د خپل خولي او خیسته دین اسلام د تعلیماتو ترجمانیم کو مونږه، او دا د خپل وطن پاکستان د آئین او د قانون ترجمانیم کو مونږه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا پس د پیغمبره دعوه کول دا خو یقینا ډیر غټ جرم دی. تر دې پورې زمونږ د دین عالمان فرمایي، زمونږ د دین کتابونو لیکلي دي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د پیغمبره ارزو تمنام ساتي پزړه کې، دا قسم مسلمان نه دی بلکې کافر او د اسلام نه خارج دی. دعوه د پیغمبره خو ډیر لوی جرم دی، ډیر لوی ګستاخی ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبره نه پس پزړه کې هم د دې خبرې ارزو تمنا لري چې کاش ما تم پیغمبري ملوي، دا قسم مسلمان نه دی بلکې کافر او د اسلام نه خارج. دروغجن پیغمبر باندې چې څوک ایمان وروړي، د دروغجن پیغمبر چې څوک مرسته او ملګرتیا کوي، د دروغجن پیغمبر سره چې څوک همدردی او خیرخواهی کوي، دا کس خو بشک او بشوبه کافر او د اسلام نه خارج دی. زمونږ استاد د مذهب مشر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس د پیغمبره دعوا وکړه او بل کس ته دومره پوښتنه وکړه چې تا سره څه دلیل دی، تا سره څه ثبوت دی، تا سره څه نښه ده د خپل پیغمبره، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د دروغجن پیغمبر نه څوک د پیغمبره دلیل ثبوت او نښه غواړي، دغه قسم مسلمان نشي کېدی بلکې د اسلام نه خارج. دومره اهمه، دومره ضروری، دومره بنیادی اساسی او دومره باریک او نازک عقیده د ختم نبوت. دا عقیده د ختم نبوت د قرآن شریف د 100 آیتونو نه ثابت ده. یو آیت د قرآن شریف چې مونږ او تاسو ته یو مسئله بیان کی، زمونږ په 100% ایمان او یقین دی، دا خبره قطعی او یقینی ده او د شک او د شبهه نه بالاتر ده. د ختم نبوت عقیده دومره اهم او ضروری عقیده ده چې دا رب العالمین د خپل مبارک او مقدس کتاب په 100 آیتونو کې مونږ او تاسو ته بیان کړی ده. گویا عقیده د ختم نبوت د قرآن کریم نه هم ثابت ده. عقیده د ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس د پاسه 200 احادیث مبارکه نه هم ثابت ده. عقیده د ختم نبوت دا د اجماع امت نه هم ثابت ده. د دې امت اولنې مبارک او مقدسه طبقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم براه راست شاگردان حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې اولنې اجماع اتفاق په کومه مسأله باندې کړي دي، هغه مسأله او عقیده د ختم نبوت تا، او دا عقیده د ختم نبوت د امت د سورلستیم سو وکاله تواتر او تعامل نه هم ثابت ده. گویا ختم نبوت باندې ایمان دا پټول دین باندې ایمان دی، دا په قرآن باندې ایمان دی، دا په احادیث باندې ایمان دی، دا په اجماع امت باندې ایمان دی، او دا د امت د سورلستیم سو وکاله تواتر او تعامل باندې ایمان دی. او د ختم نبوت نه انکار دا د ټول دین نه انکار دی، دا د قرآن کریم نه انکار دی، دا د احادیث مبارکاو نه انکار دی، دا د اجماع امت نه انکار دی، او دا د امت د سورلستیم سو وکاله تواتر او تعامل نه انکار دی. دا د ختم نبوت عقیده دومره اهم او ضروری عقیده ده چې عالم ارواح کې هم د دې تذکره شوې ده، عالم دنیا کې هم د دې عقیده تذکره جاری ده، عالم برزخ کې هم د دې عقیده تذکره وي، او عالم آخرت کې هم د دې عقیده تذکره کیږي. زموږ د دې دینی تاریخ سلور دور دي، سلور عالم دي، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ او عالم آخرت. او په دې سلور وانو عالمونو دورونو کې د ختم نبوت د عقیده تذکره شتا. او دې مبارک عقیده سره د مسلمانانو هر دور او هر زمانه کې والهانه او عاشقانه تعلق پاتې شوی دی. او دې مبارک عقیده د پاره مسلمانانو په هر دور کې انفرادي قربانې ورکړي دي او اجتماعي قربانې ورکړي دي. او دغه انفرادي او اجتماعي قربانو سلسله د خیر القرون د زمانه نه شروع ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک دور نه شروع ده، نن پورې جاری ده،
او ان شاء الله تر قیامت پورې به مسلمانان د دغه مبارک عقیده د پاره انفرادي او اجتماعي قرباني ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دور کې یو دروغجن پیدا شوی او مسیلمة الکذاب د یمامه د پیغمبره دعوی کړي وا او داغه دربار ته د مدینه منوره یو نوجوان صحابي حضرت حبیب ابن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کوڑی. مسیلمة الکذاب د دې صحابی نه یو پوښتنه کوي اتشهد ان محمد رسول الله، ته د دې خبرې گواهی کوي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله پاک پیغمبر دی؟ دا صحابی جواب ورکوي او اشهد ان محمد رسول الله، زه د دې خبرې گواهی کوم چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا الله پاک برحق او رښتونی پیغمبر دی. اته دویم تپوس کوي اتشهد انی رسول الله، د دې خبرې گواهی کوي چې زم د الله پیغمبر یم؟ مسیلمه بوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل پیغمبر دی او زه تابع پیغمبر یم. هغه لوی پیغمبر دی، زه وړوکی پیغمبر یم. هغه د خارونو پیغمبر دی او زه د کلو د بانډو پیغمبر یم. زه په پیغمبرۍ کې هغه سره شریک شوی ما. نو د دې صحابي نه پوښتنه کوي چې زما په باره کې څه وی، ما منې که نه؟ حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ مسیلمة الکذاب ته جواب ورکوي وی انا اسم، زه کوڼ یم کوڼ، ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، دا ته چې کومه خبره کوي زما غوږونه کاڼه دي، زه نه اورم. مسیلمه خو ډېر لوی بدماشه و، ډېر سخت غصه شو. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی عجیبه خبره ده، و یو سوال می در نو کو خو دې واورید او دا غي خو دې ټیک ټاک جواب راکو، او چې دویم سوال او دویمه پوښتنه د خپل ځان په باره کې کوم، اوس ته ځان کوڼ کو، اوس وې زنورم غوږونه می کاڼه دي، ما نه مانی. هغه وته وینا دا الله برحق رښتونی او اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دے امت کے اغا ولنی شخصیت دے کہ چاہ دا دروغجن پیغمبر مسیلمہ پا دربار کے دا ختم نبوت زندہ آباد نعرہ لگولے دا نعرے چھ دا ختم نبوت زندہ آباد لگی دا نوے ناری ندی، دا نعرہ دا ٹولو نمخ کے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگولے دا. اولنی مجاہد دا ختم نبوت، اولنی مبلغ دا ختم نبوت، چې د دروغجن پیغمبر په دربار کې د ختم نبوت د عقیده اعلان او اظهار کوي. مسیلمه د ډېرې غصې نه حکم وکړ وی د دې حبیب نه دا ښی لاس کټ کې، ښی لاس یې ته کټ کړ او بیا ورته وایي اوس به زما خبره ومنې که نه؟ او ورته وایي نه، زه په همغه عقیده د ختم نبوت باندې مضبوط ولاړ یم. بیا حکم وکړ دا ګس لاس ته کټ کې، ګس لاس یې ته کټ کړ. بیا ته پوښتنه کوي اوس به زما خبره ومنې؟ وی نه، همغه عقیده د ختم نبوت باندې مضبوط ولاړم. بیا حکم وکړه دا خیخ پته کټ کې، خیخ پته کټ کړه. بیا ته پوښتنه کوي اوس به زما خبره ومنې؟ وی نه، بیا حکم وکړه دا ګسخ پته کټ کې، ګسخ پته کټ کړه. بیا ته پوښتنه کوي اوس به زما خبره ومنې؟ وی نه، دا الله برحق رښتونی او اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه پس بل دروغجن نه منم. د دې ظالم په حکم باندې داغه وګونه، پوزا، جبا ټول اندامونه کټ شو. داسې حال کې شهید شو چې بدن یې ټوکړې ټوکړې دی او مدینه منورې ته د شهادت خبر راغی. مور یې ژوندی وه، پلار یې نو، مور یې کونډه وه. د هرې مور د خپل بچي سره بې حده مینه، خو د کونډې مور ګورې د خپل یتیم بچي سره دومره ډېره مینه چې مونږ او تاسو د هغې تصور نشو کولی. د کونډې مور ټول کائنات او ټوله دنیا همدغه یتیم بچي وي. او څه عجیبه سعادتمن خلکو صحابه کرام او صحابیات، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت او د تربیت برکتو چې د بچی د شهادت اطلاع ورته ملاویږي چې دومره بې دردۍ سره د دروغجن پیغمبر په دربار کې شهید شوی دی چې بدن یې ټوکړې ټوکړې دی. نو مور یو تاریخي جمله ویلې ده، د غیرت نه ډکه او د قیامت پورې راتلونکي د ټولو مسلمانانو میاندو سرونه د فخر نه دومره اوچت کړي دي چې اسمان ته رسولي دي. مور یې ویلې هذا اليوم ارضعته، وې دې ورځې دپاره خو ما خپل بچي حبیب له پی ورکړي چې ځان په اسلام باندې
او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت او په ناموس باندې قربان کی. زما بچی خویله زما د پیو حق ادا ک. دا د ختم نبوت اولنې شهید دی. دا د ختم نبوت د پاره اولنې قربانی ده چې حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون مبارک کې د دروغجن پیغمبر مسیلمه خلاف ورکړی دا او د انفرادي قربانو دا سلسله نن پورې جاری ده. په دې 15 صدې کې داسې حضرات چې غي د حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ دا شهادت او د قربانی یاد تازه کړی دی. شهید ناموس رسالت حضرت مولانا مفتی سعید احمد جلال پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دا کراچے. شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ دا کراچے. شہید ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب رحمت اللہ علیہ دا کراچے. استاذ محترم شیخ الحدیث شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ او ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ او دا سے بے شمار حضرات تی چیغی پدی 15 صدے کے دا ختم نبوت پا مبارک عقیدہ باندے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عزت او پا ناموس باندے ځان قربان کڑے دے او دنیا تیدا پیغام ور کڑے دے کہ دا ختم نبوت دا مبارک عقیدے دا پارا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عزت او دا ناموس دا پارا پا خیر القرون کے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی ور کڑے دا ځان شہید کڑے دے. نو 15 صدے کے داغ داسی روحانی بچشتا چه غیب پا داغ عقیدہ باندے و دا خپل محبوب پیغمبر پا عزت او پا ناموس باندے ځان قربان کڑے دے. او دے مبارک عقیدے دا پارا مسلمانانو ہر دور کے اجتماعی قربانے ورکڑی دی او دا اجتماعی قربانوں سلسلم دا خیر القرون نن پورے جاری دا. دا دروغجن پیغمبر مسیلمہ خلاف دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال نا 15 میاشتے پس دا یمامے پا میدان کے صحابہ کرامو یو فیصلہ کن او تاریخی جہاد کڑے دے چے صرف پا دے یو جہاد کے دا یو قول مطابق یول السوا دا دویم قول مطابق دول السوا او دا دریم قول مطابق سور لسوا صحابہ کرام و تابعین شہیدان شوی دی چه دا دیر لوی قربانی دا. وسو پاکی دا قرآن شریف حافظان او قاریانو او یا پاکی بدری صحابو اغا حضراتو چی چا پا غزوہ بدر کم شرکت فرمائی دو. دا ختم نبوت دا مبارک عقیدے دا پارا اولنے اجتماعی قربانی دا چی پا دیر گن تعداد کے صحابہ کرام ور کڑے دا. حالانکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول جن مبارک کے کہ جہاد کلا فرض شدہ ہجرت نپس لس کالا مدنی زندگی دا جہادی زندگیم دا او پدے کے تقریباً 3 جہادو نشوی دی. 20 غزوات کہ دا دوارو جہانو مبارک سردار پا خپل شرکت فرمائے لے دے. 50 سرایا کہ دا صحابہ کرام لخکر جہاد دلے گلے دے. دا علماء کرام تعداد کے اختلاف شتا دا تقریباً 3 جہادو نشو. پدی جہادونو کے 200 یو کم شپیت صحابہ کرام شہیدان شوی دی. 200 یو کم شپیت. او بل طرف تا دا ختم نبوت دا مبارک عقیدے دا پارا دا یمامے پا میدان کے دا مسیلمۃ الکذاب خلاف صرف پا یو جہاد کے یول السوا یا دول السوا یا سور لسوا صحابہ کرام دا شہادت جام نوش کڑے دے. او دا اجتماعی قربانوں دا سلسلہ ہم نن پورے جاری دا. زمونگا استاسو پا دے خوگ وطن پاکستان کے کہ دا صدا پارا زمونگ مشرانو جوڑ کڑے پتہ در تشتا دے پاکستان دا پارا لکونو مسلمانانو صدا پارا قربانے ورکڑے وی وینے توے کڑے وی خبری ہے پتہ شتا دا تا. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زمونگ مشرانو دے مقصد دا پارا قربانے ورکڑے وی چھ پاکستان کے بد اسلام نظام او دا قرآن قانون وی او دا کلمے لاندے بجن تیرو. پا افسوس دا دے چی اگدہ زمانہ پس مونگ پا دا ملک دا اسلام نظام او دا قرآن قانون پا خپل استرگون لی دا. اللہ دی مونگا تاسو تا زر تر زرہ پا دا خوگ وطن کے دا اسلام نظام او دا قرآن قانون اخی.
په دې ملک پاکستان کې د پاکستان د جوړېدو نه شپږ کاله پس 1953 کې یو تحریک چلیدلې د ختم نبوت په نوم باندې د امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحمت الله علیه په مشرۍ کې او د پاکستان د ټول مکاتب فکر علما او مشران را جمع شو، یو جرګه جوړ کړه او امیر شریعت حضرت مولانا عطا الله شاه بخاری صاحب داغه جرګه مشورو او د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم له جرګه لاړل او عطا الله شاه بخاری صاحب وتوی وزیر اعظم صاحب زه په دې جوله کې ستانه د خپل نیکه د پاره خیرات غواړم، زما دا جوله خالی واپس نه کې. هغه وتوی شاه صاحب سوي وې زما او د پاکستان د ټولو مسلمانانو یو درې مطالبي دي، درې سوالونه دي، دا ومنه. یو خدا چې ستا په کابینه کې یو خطرناک قادیانی دی، ظفر الله وزیر خارجه دی، دی خبیث اسلام او پاکستان ته ډېر لوی نقصان ورسو او د پاکستان چې په ټوله دنیا کې څومره سفارت خانی دي په هغې کې سفیران او سفارتي عمله ټول قادیانان مقرر کړي دي او د پاکستان سفارت خانې لګیا دي په ټوله دنیا کې د قادیانیت تبلیغ او پرچار کوي. دا خبیث فوراً د خپل عہدې نه لرې کا. دویم دا چې پاکستان کې په غټو کورسو عہدو باندې قادیانان ناشتي، هغیم د دې عہدو نه لرې کا. او دریم دا چې قادیانان خطرناک کافر دي، دی په آئین او په قانون کې کافر اولی کا، ځکه اوسه پورې ځان د مسلمانانو په صفونو کې حسابوي. خواجه ناظم الدین د هغه وخت وزیر اعظم عطا الله شاه بخاری صاحب ته وی مطالبه د ټوله برحق دي او د منلو قابل دي، او زه ډېر بې اختیار او بې وسه یم، زه دا مطالبه نشم منلی. وای که ستا دا مطالبه ومنم نو بیا به امریکا په مونږ غنم بند کړي او د ولږې نه به مړه شو. عطا الله شاه بخاری صاحب مسلمانانو ته اعلان وکوي میدان ته روځي او د ختم نبوت دپاره تحریک وچلوي. دغه تحریک په نتیجه کې ظفر الله قادیانی په خپله کورسۍ پرېښوده او ورک شو. او په دغه تحریک ختم نبوت کې په څومره ګڼ تعداد کې مسلمانانو قربانۍ ورکړي دي. د 10,000 نه واخله 18,000 پوری مسلمانان صرف د لاهور په سړکونو باندې شهیدان شوي دي. ستا په دغه ملک چې د اسلام په نوم جوړو د مسلمان حکمران په وینا باندې د 1953 په تحریک ختم نبوت کې د لاهور په سړکونو باندې د ختم نبوت په عاشقانو باندې ګولې ورول شوي دي او څومره مسلمانان شهیدان کړي دي. د 10,000 نه واخله 18,000 پورې 1,00,000 مسلمانان پکې جیلونو ته تللی دي او 10,00,000 مسلمانان دغه تحریک د وجه نه بې کوره شوي او متاثره شوي دي. بظاهره خو د 1953 هغه تحریک ناکام شو او د هغې تحریک اثر او برکت الله مونږ ته 1974 کې وښوده. په دې ملک کې د ختم نبوت د مبارک عقیدې دپاره او د قادیانانو خلاف دویم تحریک 1974 کې چلیدلی دی. درې غټ تحریکونه چلیدلی دي مختلفو وختونو کې. یو د 1953 تحریک ختم نبوت دی، دویم د 1974 تحریک ختم نبوت دی او دریم د 1984 تحریک ختم نبوت دی. 1953 کې خو زرګونو تعداد کې مسلمانانو قربانۍ ورکړي، حکومت مطالبه اونه منلې، او د هغې شهیدانو د وینې برکت 1974 کې مونږ ته ښکاره شو. 22 مئی 1974 باندې د نن نه 50 کاله مخکې د ملتان د نشتر میډیکل کالج سټوډنټان طالب علمان د پنجاب نه زمونږ دی صوبې ته ټور لراتلل. چناب نگر ریلوے سټیشن کې چې ګاډی ودرېده نو قادیانان ریل ګاډي ته ورننوتل او د ریل ګاډي په مسافرو باندې خپل لیټریچر او خپل پمفلیټ تقسیمولې. هغه طالب علمانو چې هغه لیټریچر یې وکتې نو مسلمانانو مسافرو ته یې ویې دا قادیانان دي، دا خو زمونږ دشمنان دي، کافر دي، د دې نه دا لیټریچر یې ماخلې. مسافرو ورته لیټریچر یې وشلولې او ور ویې غورځولې او قادیانان یې د ریل ګاډي د ډبو نه اوښ کړل. د ریلوے سټیشن ماسټر هم قادیانی و. د قادیانانو هغه ته ګیله وکړه چې دې مسلمانانو سټوډنټانو خو زمونږ ډېره غټه بېعزتي وکړه، دوی به واپس کله راځي؟ دا سټیشن ماسټر ورته وی په 29 مئی باندې د دوی دوباره واپسي ده. نو په 29 مئی باندې بیا په هغه ریلوے سټیشن کې قادیانان مسلح ډنډو سره وسلو سره ناستو او چې ریل ګاډی ودرېده نو ډبو ته ورننوتل او هغه مسلمانان طالب علمان یې ووهل، ویې ټکول
سرونه خپې لاسونه پې مات کړل، زخمیان یې کړل، وینې وبهیولې. او فیصل آباد ته د دې سانحې اطلاع ورسېده. فیصل آباد کې د ختم نبوت یو ډېر لوی مجاهد و، بابا یې ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمت الله علیه، ډېر بیدار نر او غیرتی مشر د ختم نبوت. هغه فوراً د فیصل آباد ښار علما، مذهبي او سیاسي مشران او تاجران، دکانداران را جمع کړل او د یو لوی جلوس په شکل کې ریلوے سټیشن ته رالل. او چې دا ریل ګاډی فیصل آباد ته رسېده، هلته ډېر شاندار استقبال وکړ او دغه سټوډنټان یې د ریل ګاډي نه راکوز کړل، هسپتالونو ته یې بوتلل، د هغې مرهم پټۍ علاجونه یې وکړل او کراچۍ ته اطلاع ورکړه. دغه وخت کې زمونږ د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چې د کم مبارک تنظیم زیر اهتمام مونږ او تاسو په دې اجتماع کې راجمعو، دا مبارک تنظیم نه صرف په پاکستان کې بلکې په پوره دنیا کې د ختم نبوت د مبارک عقیدې دفاع او پرچار کوي او د ختم نبوت د منکرینو خاص کر د قادیانانو تعاقب او سرکوبي کوي او کامیابی سره خپل سفر جاری ساتلی دی. دغه تنظیم مشر محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمت الله علیه او په کراچۍ کې پاتې کېده. او خو زمونږ د دې صوبې او هلته ډېره لویه مدرسه وه، هلته د ژوند شپې ورځې تېرولې. مولانا تاج محمود صاحب هغې ته اطلاع ورکړه. حضرت بنوری صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی خو نه دي شوي، ډېر بد شوي دي، ډېر زیاتې او ظلم شوی دی، او په دې شر کې به زمونږ خیر وي او د دې طالب علمانو دا وینه به ضایع نه ځي او د دې وینې په برکت به انشاءالله د پاکستان نه د قادیانانو جنازه وباسو. سبا له 30 مئی د پاکستان ټول مذهبي سیاسي قیادت راجمع شو او د ختم نبوت دپاره یو د زبردست تحریک آغاز وکړ چې کوم تحریک پوره 100 ورځې چلیدلی دی، 100 ورځې باندې مشتمل. خدا سے ناشنا تحریک چې د هغې تحریک په نتیجه کې قادیانان کافر ګرځېدلي دي. د یو تنظیم بنیاد کې ښودلی شو چې د پاکستان د تمام مکاتب فکر علما او د ټولو مذهبي سیاسي جماعتونو مشران او کارکنان او د پاکستان ټول مسلمانان د هغه تنظیم حصه وه، مجلس عمل برای تحفظ ختم نبوت. او موږ دپاره د فخر خبره دا ده چې 1974 کې د ختم نبوت د تحریک بهر په میدان کې کم عالم قیادت او مشري کړې ده، هغه عالمم دیوبندی او پختون عالم دی، محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمت الله علیه. او کم عالم چې د پاکستان په قومي اسمبلی او پارلیمنت کې دننه صرف د پاکستان د قومي اسمبلی د ممبرانو نه، صرف د پاکستان د مسلمانانو نه بلکې د امت مسلمه قیادت او مشري کړې ده او د وکالت او د ترجمانۍ حق ادا کړی دی. هغه عالمم دیوبندی او پختون عالم دی، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه. دا قومي اسمبلی ممبرو او ورسره 6 ملګري نورو مو، 6 علما زمونږ د دې صوبیو او یو عالم د بلوچستانو، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د هغې مشرو. ورسره په دغه ممبرانو کې مجاهد ملت حضرت مولانا غلام غوث هزاروی صاحب رحمت الله علیه، قائد شریعت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا صدر الشہید صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، او یو عالم د بلوچستان او د قومي اسمبلی ممبر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دا غم نومو. او د حزب اختلاف او د حزب اقتدار چې څومره مشران او د اسمبلی ممبرانو، د بریلوي مکتب فکر محترم عالم او د جمعیت علماء پاکستان سربراہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب او دغه د جماعت اسلامی د قومي اسمبلی ډیر محترم ممبر او د پارلیمانی سیاست ماهر شخصیت پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب او دغه د پاکستان مسلم لیگ مشر چودھری ظہور الہی او نور بے شمار حضرات، دا ټول دغه قافلې ملګریو او دغه د حزب اقتدار چې هغه وخت کې پاکستان پیپل پارٹی په اقتدار کې و او د پاکستان وزیر اعظم محترم ذوالفقار علی بټو صاحب دا غیم په دغه تحریک کې ډیر لوی کردار دی، ځکه دسخط هغه کړی دی. که بټو صاحب دسخط نه وی کړی نو ګوره بیا مسله نه حل کېده. هغه چا قایل کړی دی په دې خبره باندې چې دا قادیانان کافر دي؟ ځکه د اسمبلی ممبرانو په اول کې مفتی محمود صاحب سره خبره نه منله،
وې تاسو مولیان په هر شی اعتراضونه کوئ او هر سړی په معمولي خبره د اسلام نه وباسئ. مفتی محمود صاحب بتوي د قادیانانو مشر میدان ته راولې که پړې کړم مه منې خبره کنه، او که میدان کې مې پړ کړ بیا به زما خبره منې. هغه وخت کې د قادیانانو مشر مرزا ناصر او چې په اوله ورځ اسمبلی ته راننوته د هغه خو زمونږ د علماو نه غټ سپین پټکې په سر او زمونږ د علماو نه غټه سپینه کورته اچولې وه او زمونږ د علماو نه غټه چوغه په بدن باندې وه او زمونږ عالمانو سره امساګانې نه وې، د هغه په لاس کې غټه امسا وه او غټې غټې تسبیح په لاس کې وې. مونږ خلکه خو ظاهر بین یو، ښکاره حالت ته ګورو. د اسمبلی ممبرانو یو بل ته وګوره، مفتی محمود ته او هزاروي صاحب ته مولانا عبدالحق صاحب ته وایي فرشته د فرشته او ده ته هم کافر وایي. او چې 14 ورځې حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې هغه سره بحث وکړ او د 14 ورځې بحث نه پسې هغه پړ او ملامته کړ او هغه راوپرځو شی ولو لګوله. بیا د اسمبلی ټول ممبران او زمون ټول سیاسي مشران قایل شو د دې خبرې چې مفتی محمود څه وایي نو دا حق وایي او دا خلک یقینا کافر او د اسلام نه خارج دي. نو په 30 مئی 1974 باندې تحریک شروع شو او د 6 ستمبر 1974 د ماښامه پورې 16 ورځې باندې مشتمل زبردست تحریک په ملک کې چلیدلی دی او په 7 ستمبر 1974 د مازیګر په ټیم کې داغه تحریک نتیجه الله د دې ملک مسلمانانو ته وښودله چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې قرارداد پیش شو او د قومي اسمبلی ټولو ممبرانو په اتفاق هغه قرارداد منظور کړ او د آئین په تاریخي ترمیم باندې د اسمبلی ټولو ممبرانو دستخط یې وکړی چې مرزا غلام قادیانی او د هغه پیروکار د اسلام نه خارج دي. خو قادیانانو ګورئ اوسه پورې دا فیصله منلې نه ده. 50 کاله وشو په ټوله دنیا کې ګرځي، خپل زخمونه سټي، د سوال کچکولې په غاړه کې دی او هر چاته ګیلي او فریادونه کوي او جړاګانې کوي. 1974 کې پاکستان کې مونږ سره ډېر لوی ظلم شوی دی. مونږ مسلمانانو او مونږ د مسلمانانو د صفونو نه بار کړو، کافرانو کې شامل کړو. مونږ به د ظلم دا فیصله ختمو. اوس هم لګیا دي ګوره خپل پوره کوشش کوي. خو ان شاء الله مونږ هم دا عهد کوو چې سو پورې د پاکستان په ځمکه باندې یو مسلمان هم ژوندي وي نو ان شاء الله قادیانان به دغه خپل خوب تعبیر په خپل سترګو باندې ونه ویني او زموږ مشرانو چې 50 کاله مخکې کومه فیصله کړې ده هغه فیصله به د قیامت پورې ان شاء الله برقرار وي. د چا پلارم پکې رد و بدل نشي کولی. 1984 کې د ضیاء الحق صاحب د مارشل لا په دور کې دوی ته حالات سازگار ښکاره شو. نو ضیاء الحق صاحب نه مطالبه وکړه چې اسم آئین معطل دی. 1974 کې چې زموږ خلاف کومه د ظلم فیصله شوې ده هغه فیصله ختمه کا. والحمدلله علماء کرام هر وخت د مسلمانانو د عقیده او د ایمان حفاظت د پاره او د هر فتنې خلاف مقابله د پاره بیدار وي او په میدان کې ولاړ وي. د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د هغه وخت محترم امیر خواجه خواجگان حضرت مولانا خواجه خان محمد صاحب رحمت الله علیه په قیادت کې یو ځل بیا د پاکستان ټول علما مذهبي سیاسی قیادت را جمع شو او یو زبردست تحریک وچلید او هغه تحریک مشرانو ضیاء الحق صاحب په دې خبره قائل کو چې دا خلک ګوره د اسلام او د پاکستان دواړو دشمنان دي، دا زمونږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنان دي او کته د دوی دا مطالبه اومنلا آخرت کې بس کې محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بس جواب ورکې. زمونږ د ختم نبوت یو محترم مشر په یو جرګه کې ضیاء الحق صاحب پخپو کې د خپل ګیرم ایخه وا جرنیل صاحب د الله نو یریګا د خپل آخرت فکر وکا قادیانان دې دوکن کی. بس ضیاء الحق صاحب بس ز پوه شم. نو هغه د امتناع قادیانیت آرډیننس په نوم باندې په 1984 کې داسې یو حکم نامه جاری کړه چې د 1974 هغه فیصله نورم مضبوطه کړه او د امتناع قادیانیت آرډیننس پرانا کې په قادیانانو نورم ډېرې غټې پابندۍ ولګېدې دي. مثلا دغه آرډیننس پرانا کې قادیانان خپل مذهب ته اسلام نشي ویلې، قادیانی خپل ځان ته مسلمان نشي ویلې، قادیانی مرزا غلام قادیانی ته پیغمبر نشي ویلې، داغه ښځې ته ام المؤمنین نشي ویلې، داغه کور والو ته اهل بیت نشي ویلې، داغه ملګری ته صحابي نشي ویلې،
قادیانی خپل عبادت خانه ته مسجد نشي ویلې، د خپل عبادت خانه د پاره مناره نشي جوړولې، قادیانی د مانزه د پاره د اسلام والا اذان نشي کولې، د اسلام کلمه نشي استعمالولې. څومره اسلامی شعائر او اصطلاحات چې دي د دې په استعمال په قادیانانو کلکه پابندي ولګېده. تر دې پورې چې قادیانی مردار شي، دا قادیانی د مسلمانانو په مقبره کې خخیدیم نشي.